بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره نتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار بر محمد وأهل بيت محمد صلوات عزیزان سید الشهدا محرم میاشتی وام ریزه ده ما و تاسو مظلوم امام حسن مجتبی علیه الصلاة والسلام یتیم زوی حضرت شهزاده قاسم علیه السلام پس منصوب و ریزه ده تاسو تا علماء تا مرجع تا زمن امام تا تسلیات ارز کوی دا غیوریز شهادات مناسبات سرا بنده حقیر سکوم موضوع بانی تاسو خدمت که ریز ارز کول اغا ده بصیرت آشورایی چه کربلانا یغوی امام حسین غازیم و اصحابونا ما و تاسو ته یو درس ملویږي یو صفات سغوی کې ورکیو هغه بصیرات ولا صفات وو یقینا مولا سید الشهدا اصحاب ممتاز اصحاب دي دسی اصحاب پیغمبر ته نشول ملو مولا علی ته نشول ملو مولا امام حسن ته نشول ملو او تاریخ دسی خیز ورسته امامان ته هم دا کام اصحاب دا لگ اصحاب نور امامان ته نشول ملو 72 کسان کوم مولا سور سره وو ازکه مولا خپل اصحاب و یارانو باندې فخر وکړلو فإني لا اعلم اصحابا اوفى وابر من اصحابي مخبل اصحابنا وفادار نیک کسان به نه ولیدل صفاتونه ورکی ډیر دي خو نه یو برجسته صفات ورکی انداو څه حق او باطل پیژندل تشخیص کوي شو حق او سودریدای شول باطل او سیټکارا خړای شوا معاشره ته هر دور ته ادخشي ډیر ضرورت ده غوړی څه امام سره د تمسک وشي توسل د وشي امام ته ورنږدې شي وخت امام ته دا صفات ځون کې پیدا وکا څه حق پیژندای شي باطلو په مقابل کې وروتای شي باطلو سره ټکاره خوړای شي اوسې مو معاشره کې وا بدبختی انداز ده کته سو وکسوي چه تا چوک زبون کار کئی بات کار کئی غلط کار کئی چوک آغتا نشی ویلے تو پا مخ کی چو سترگی دی ایما پر کرم که دوا بیماریشتا ده زکل کر دیتا وایم اهل سنات کی دانشتا ده اگوی یو 1 گریڈ افسار ویلی نوی تو ACDC برگیڈیر ویلی نوی اگا پا مخ برکوائی شی مو یو عام سپایی تا نشو ویلے مو یو عام کلرک تا نشو ویلے څه د غلطه کوي غلطه دی یای مو کې جرأت نشته ده مسل کسان ودروي وا کیسه یوسا آر یو کاس د سلو کسانو کې بل تسترګ غړي ته چوک به مخ کې شي چوک به خبره وکي مو کې خبره ولا ویلی نشته مو کې جرأت ولا ویلی نشته مو کې شهامت ولا ویلی نشته د صفات کمای د قربان بشم حق وینا حق سودریدلا حق و صاف کی ودریدلا دا ډیره مهمه ده مولا سید الشهدا اصحاب او د اخیری زمانه امام اصحاب ای دوی صفاتونه مشترک صفاتونه دوی ته خدای ورکړي دي که غوړي هغه ځینازدا کې د صاف کې ودرېږي په کور د صفاتونه تغوینه حاصل کې دغه صفاتو باندې دقت وکي غاور وکي مډیرو ځای کې د سیا کسو کسا صفو کل کر خبري وکاو بعد خبره نه څه پوي شي ور باندې ډېر کې سي خلک مت منبر او تروړي هغه صدا کې څه خلک وکا وکا کله شي خپل محلي کې سایوي خپل خوني کې سایوي دوره جرأت مخکاس کې نشته څه هغه خبره وکي ور میګ نرته وی بل طرف ته بیاي
او بنده خود منبرونه با کیږي شوي باوي تویا فریضه جوړیږي د معاشرې کې ته غلې نه وې زه غلې نه وم بل غلې نه وې ما ته معاشرې ډېرې کیسې وسهل کېدلې تویا مصلحات وجینا خوله چپ کړي دی مویا مصلحاتو حقیقت م پټ کړي دی خوله م چپ کړي دی ما ته معاشرې ډېر مفسدات ډېر مسائل حل کیږي نه ورېځ نه بل ورېسته زیاتیږي زه به یو سمپل مثال درکړم بصیرت نشولې نتیجه دا دی هغې ورځې زما اشارتن درته وویله ایمان دغې کورمې کې ما سې رهبر معظم غوندې کې عظیمه هستی قاتل شو شهید شولو ټوله کورمه ټوله دنیا راووتله سرونه یې ویل جوړېدل خلکو اوسه زړونه غمجن دي خلکو اوسه زړونه پریشان دي محزون دي عزادار حالت کې دي ایمو علاقې کې داسې خلک ورکي و څندغو ورځو کې ودونه خوشحالۍ هغه انداز کې وکړلې څه نه رهبر شهید شوی دی نه شیعه مظلوم دي ولکه پروا یې کړي وي څه خلته ډنسونه یې ورکې کوای شول څه خلته یې مستۍ ورکې کوای شوې شرابو ته یې لاس رسېدو کوم شي ته یې لاس رسېدلی دی کړی دی دوره حیا یې نه وکړله څه وخت امام د زمانې امام یو بهترین سرباز یو بهترین کمانډر شهید شوی دی ټولې دنیا شیعه عزادار دي ما سې جنازه ایښي د انتظار کیو چې جنازه به کیږي تاسو نه ولیدل دغې کورمې کې خلکو څومره مستۍ وکړلې ایمو کورمیولو مستۍ د ختمیږي او بنده خدای پیسې در کړي دي دولت در کړی دی خدای نورا دیر کا خو ایدی مطلب دا نه دی څه ګناهانو کې صرف کا ایدی مطلب دا نه دی څه مستیو کې قبر کې خرج کا دا بصیرت نشولې نتیجه دی قربان مشم بصیرت نوی انسان کسه صحیح تجزیه به نشي کولی حالاتو صحیح تجزیه هغه سې کسان کوای شي چې هغه ته خدای بصیرت ورکړی وي څغر اختیار درویغ معلوموای شي حق و باطل ورکې معلوموای شي وګرنه یوه حدیثه وشي الټا نتیجه به ته نه خلي لکه څنګه هغې زمانې کې مولا حسین سن 61 هجرې کې کربلا واقعه وشول اکثریاتو نه الټا نتیجه اخیستې وه امام سره صاف کې نه و ویلوړ امام سره همراهي نه وکړله ویلې بصیرات نه لرلو نه شو ملمولی ولایت صحیح معرفت ورسره نه و خلکو سره ولایت درست پابندي نه وه څه ولایت صحیح درست اطاعت د چی شي ته ویلی شي دا ډېره مهمه ده نه معاشره دا نوٹ کوئی د سره اکثریت معاشره ای ولایات صحیح طریقے سے اطاعت حالات کی نه ده دا تو نوٹ کا ای تو غام یو خلطه ده خوشحالی ده بل خلطه ده ای تو نیمه زندگی شریعت نوتلی ده نیمه زندگی ده کدای شي شریعت کی وی او نوی غایا تاسو ګاډو خونو نه ونیسه ودو نه ونیسه مړو جنازو نه ونیسه چې شریعت او امام اطاعت په مطابق دي لږ وخت سوچ وکړئ دی باندې دا ضروری دی چې انسان کچېرې غوړي بصیرت پیدا کړي په کور ټوله زندگی د اهل بیتو اطاعت او پابندۍ کې تیرا کا عطای توفیقات پارا جمله اهل بیت باندې بلند صلوات محمد دور کې انداشیو اکثریت کسان اهل بیت نوریاو یوی صحیح مطیع پابند نو مغیر زیار از توکړو چې کوفه چې د تاریخ کوم تحریف شوه دی ظلم شیاو سره شوه دی کوفه مو پسې منسوب کړیو اخ دور ولا کوفه د کوفه نه اکثریت شیاو امام ته خطونه ولیکل شیاو مولا علی سره خیانات وکړو مولا امام حسن سره امام حسین علیه السلام دو بالکل غلط دي اخ دور کې کوفه اکثریت غیر شیاو اقلیت کی و شیعہ کوفے کے ډیر کام شیعہ اکام و شیعہ کی دا وش ولا کربلا تا نه راغلل ځنه کسان حمایت مولا نه وکړلو قاتلینو کې چوکې صاحب نشول هغه اکثریت کسان چې هغه غیر شیعه و مغوی خطونه اکثر ولیکل امام تنها یا پرېږدولو خو ضرورت دغه خبرې دی چې معاشري اکثریت ودرېږي امام سره اهل بیتو سره ودرېږي ودرېدله اوس ده خپل زندگی نه سوچ کوای تو زندگی څوره ای تو زندگی اهل بیت مرزه په مطابق ده سوچ پکوا کنه دا ډیره مهمه ده تاسو بصیرت یو مثال زدیر کم کربلا شهدا یو کاسی و نمونه ده عابس ابن شبیب شاکری نمیگی عظیمه هستی ده عظیمه هستی زدوا مثالونه دي در کوم یو هغه وخت کې څکلا مسلم بزرګوار کوفی ته راغلی و
حضرت مختار بزرگوار کور کې موجود وو. خط یې راوبسلو، مولا کوم خط کوفی خلکو ته لیکلی وو، هغه خط څه کله مسلم بزرگوار پړاو کړلو، کور کې څومره کسان اوسو اکثر په ټویو کوکو شول، ژړونې شروع کړلې. او دغه ژړو حالت کې اندازه لګوه، دغه ژړو حالت کې عابس ابن شبیب شاکری پوڅېدلو. هغه مسلم بزرگوار ته مخ راوړول، عجیبه جملې ورته وکړلې. هغه یې څه دا خلکو د ژوړي فریادونه د کوي، خو دوی زړونه خو زه نه یم خبر څه زړه کې دې څه تېرېږي، حقیقت دی نه دی. سوره حد کې امام صاحب ودرېدی شي، خو زه خپل ځان نه درته دوره ویلی شم. څه امام اطاعت کې اندوره مختصره جمله یې وکړله، څه کله امام آرډر وکړي، حکم وکړي، څه پاڅېږه قیام وکړه، مغې ورځې مو سرونه امام نه جار وي. بس نه ژړا کوله، نه ډېر فریادونه کول، نه ډېره چپلوسي کوله، صرف یوه جمله یې وکړه، کېنستو. حبیب بزرګوار څټه اوسې پاڅېدو. عابس تایید کړي چې آفرین وي تا باندې ډېرې کمې مختصرې جملې د وکړلې، خو حق نه ډکې جملې موزله خبرې د وکړلې. اندا عابس و. څه بیا مولا څه کله راووتلو، مکې ته یې ځان امام ته ورورسول، مولا سره مکې نه یې ځان شریک کړلو. هغه کسان څه هغه به یې جوړېدل یا وژړېدل ختم کې، هغوی کې به ډېر کسان نه راغلل. خبر والا گفتار والا کسان ډیر وی هر وخت کې معاشره کې، دا تاسو نوٹ کوئ. خبر والا کسان ډیر وی معاشره کې، مقام عمل کې بیا ډیر کام کسان پته کیږي. ایدیو مثال انداو رهبر شهادت باندې چهلو باندې جوړونی فریادونه ډیرو کول، خو ماسه جنازه دفن نه و. خلکو څه څومره غام په ویروای شو، څومره ګناه کوای شو، وې کړله په ویرې کړه جنازه. उसका दुश्मन अबतर है या बर मोहम्मद वहल बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद. کسه دغه نظر کې زه یو سوال درته وچتم، یو سوال ریز کوم، یو کوېسچن یغه جواب در کوم. امام تاسو ذهن کې دا سوال بوي، خو ما سي څرګان نه دی شي او وتل نه دی. مولا امام حسین علیه السلام نو ورسته امامانو قیام ویلی نه وکړل. مولا امام سجاد نه دونی سي ولا سم امامه پوری قیام ویلی نه وشو، یو بل کربلا ویلی نه کا جوړه. حالون کې امام حسین نو ورسته حالات، امام حسین دور کې کوم حالات وغنه سخت حالات وو، یزید نه سخت حالات ورسته دور کې او امام سجاد دور کې وو، امام محمد باقر علیه السلام شپږم امام وامه ټول امامانو دور کې سخت دور وو، مشکلات وو، تکلیفونه وو. امامانو بیا قیام ویلی نه وکړو، په کار دی یو بل امام پسې دلې یو بل کربلا جوړه کړی وې، ویلی نشو جوړه، یو بل قیام ویلی نه وشول. څه وجوهات دي؟ ایدی څه جواب کیدای شي؟ کسه ایدی یو جواب اندخشی کې پردې څه بصیرات نو قربان دي شم، بصیرات نو. یو جواب یې څه درکوا شم کسه داده څه واجه وداوا څه مولا حسین ته کوم مکامل اوش ولا هغه مکینه مولا فایده و چاته که هغه مکابه نور امامون ته نشو میلو. یزید کلم کله شراب چکل، کلم کله اسلام مذاق وړاو کړو، کلم کله شریعت خپونه لاندې کړو، دسه مکابیا نور امامونو ته نشو میلو. خود مولا حسین ته یزید نه مخکې دور کې حاکم شام دور کې دسه مکانه و ویلې حاکم شام ظاهری اسلام ستل او خلکو د پاره یو صلح شي و امام حسن اغه رعایت کولو، ګرچې صلح شرایط حاکم شام طرف ختم شي هغه صلح خراب کړی و، خو بیا هم دی په باوجود مولا امام حسین اغه دور کې قیام نه وکړلو. کله یزید زمانہ راغله مولا قیام وکړلو. خدا ورسته دور کې به داسې یو نور امامان ته داسې فرصت داسې مکانه شامله. یو جواب شاید اندا کېدای شي، یو جواب دا کېدای شي، خدای مکمل جواب نه دی. یو جواب دا دی کسا مولا نه غوښتل، امامانو نه غوښتل، نور امامانو څه داخل شرمنده وګرځيږي. او امامانو نه غوښتل څه خلق مسلمان شرمنده شي. څنګه شرمنده شي؟ امام حسین قیام سره خلق ډیر و شرمېدل. مثال د سیدر کوم، مولا ایوا ترور وا د مولا علی خور با ام حنینه میدا. کله مولا سید الشهدا مدینه نه وتلو، اترور راغله مولا ته دیس وریارات ماڅه مدینه ما پرګدا او تی ویلی تروري اترور دوتیس ما خوب لیدو قسم څه مدینه نه ایوا قافله یو کاروان وزي
مارک څټه اوسې روان دی دا کاروان والا به شهیدیږي قریش به شرمنده شي شرمنده به شي ویلې قریش به سمادات ونه کی کله دا جملې ورته وکړلې مولا د ورته چې ترورې نه صرف اما شهادت باندې به قریش شرمنده شي ټول مسلمان به شرمنده شي سرونه به ټیټ شي نشوه شرمنده امام حسین غونتی عظیمی هسته سره پیغمبر المسیح سره نه ودرېدل مولا مم نصرات نه وکړلو فضایل سره نه ودرېدل حقایق سره نه ودرېدل سید شباب اهل الجنه سره نه ودرېدل امام وقت سره نه ودرېدل اغ ظالم سره طاقت د پاره قدرت د پاره ډور د پاره تامې د پاره ټول خلق ودرېدل مسلمان شرمنده شول سخت شرمنده شول نور امامانو نه غوښتل ورسته دور کې څه یو ور امتحان کې پریوته دا خلک بیا امتحان کې پریوزي بیا به شرمنده شي بیا به شرمنده شي انداسې نور امامان بعدو پرېږدئ نور امامانو سبب وفایي وشي نور امامانو نه غوښتل څه شرمنده شي ځکه نور امامانو بیا ورسته قیام نه وکړلو یوه وجه دا وه خدای وجهاد ته صرف ښیم یوه غوټه وجه څه دې باندې لږ غوندې کې توجه تاسو غواړم اصلي واجب بنیادي واجب غندا کېدای شي غندا دی څنګه بصیرت سره تعلق لري مولا حسین سره څه د محدود کسانو 72 کسانو دا 72 کسانه نور امامانو ته نشول میلو سوچ مده خبرې ته امامان دومره مظلوم وو چې د 72 کسان ګینې چونې افراد څه مولا سید الشهدا ته میسر شوي میلاو شول دا کسان بیا نور امامانو ته نشول میلو څلورم امام ته نشول میلاو پنځم امام ته نشول میلاو شپږم امام ته نشول میلاو مولا علی څه تاسو کوم کسان لیدل دا سیاهي لشکر وه دا صرف سرونه و بس کپړې خلی وې سلمان بزرګوار بوزر عمار یاسر غونتې کسان دي کې ډېر کام و دا نوټ کوئ در سره ډېر کام حدیث اوسه مولا امام حسن مجتبی ته کوم یاران دوستان میلاو شول دا سیاهي لشکر و دا په سوونو زرونو ته ورسېدل خدا قلبن معرفت نه ډک کسان نه و چې امام صاحب حقیقت کې ویلوړو ایدیو مثال ماغه و چې کله مولا جنگ حالات کې و 8000 زن روایتو کې 2000 کسان راغلي عبید الله ابن عباس مولا ترز وای وو زنه کې 1 لک زنه کې 10 لک درهم حاکم شام نه واخستل 2000 کسان میلاو کړل غدری امام سره وکړل داسې دورونه امامانو باندې تیر شوي دي مغو کسانو امام نه چې نماز کش کړلو مولا باندې گزار وشو امام زخمی شو خپې ته مولا یو کس واسه وتښتولو هغه واقعه زه درته بیا بیان کوم کربلا کې هغه واس بیا چا سه ورسره و همدغې واقعې کې امام نه واسه بود امام ته ویل السلام علیک یا مذل المؤمنین مولا باندې پس کله سلام کولو که نه معز المؤمنین په ځای مذل المؤمنین تا باندې سلام مؤمنان د ذلیل کړل الله اکبر سوره امام حسن مجتبی مظلوم ده خپل دوستانو یارانو نگاه داشه و امام د پاره ځکه عرض ته کوم چې داشه یاران بیا چې کوم مولا حسین ته علیه السلام ته میلاو شول داشه یاران بیا ورسته امامانو ته نشول میلاو داشه یاران نور امامانو سره بیا نو ایدی تاریخ نه کا سند دیر کوم کسه سودیر سرفی نمیږي شپږم امام یو صحابي دی یو ورځ مولا سره روان دی لیاري کې اما جامع کې مولا ته دی مولا ته قیام ویلې نه کوي بنی عباسو په خلاف منصوري دونیکی په خلاف مولا ته مخ راوړولو تی سودیر کومو یارانو دوستانو ملګرو سره کوم دي ملګری مولا ته دی ملګری خو در ډیر دي که قیام کوي ملګرو به څه کمای وي مولا دوی کوم دي چیرته دي مولا ته دی مولا یو لک کسان خو به د سوه درېږي که ته غږ وکړي مولا تعجب شو حیران شول مولا د 1 لاک کسان برسه پوڅیږي دوره ډیر مولا ته دی مولا 1 لاک پرېږده 2 لکه خو به د سوه درېږي 2 لکه کسان مولا نور حیران شو هغه دوتی مولا نیمه دنیا خو تاسو سوه درېږي که ته پوڅیږي اوشه مولاونه غلی شولو مولاونه غلی شو پوه شو په اردو کې څه شي شیخیا بڑکیا مطلب دا سو غری درام بشوشه شروع شواله مولا ته پاتې صح کای کو ناری خبرې دي مولا څه کله لګ مخ کې لوړو لګ مزال وکړلو لیاري کې د میګو وزوي واره ما سارا وا سودانی وی مولا اشاره او تا کو سودیر سرفی کا دغه وزو میګو برابر کسان مسوین مو به ضرور کیوم کړي وو سودیر دی چې کله مو وګڼل صرف ولس دانی وی ولس دانی
امام دوتی 15 کسان برابر شیا کیوم کوای شو حقیقت والا کسان اڅ وخت د رښتیا وروشي څو پیسې وګټي بیا خدای په ویروي هغه کسان نه اڅ پردي ملک ته روشي بیا صرف ویزې نشنلټي د پاره شیاتو بدلوي هغه نه هغه څه پردي شهر ته وطن ته لکی ته لوړ شي خپل کلچر بدل کی پښتو پرېږدي هغه نه اڅ پېښوره پوریتیا المنځونه تحقیقي کېږدي هغه نه هغه څه دین و خدای و رسول و اهل بیت غام کیا په زړه دي خوشاله کیا په زړه دي هغه دغه خبرې باندې نه خپه کیږي چې ما و د اهل بیت مرزه په مطابق وي هغه په دغه خوشاليږي چې امام رنه خوشحال شي خیر دی که خلق خپه شي پروا نه کوم دا ډیره مهمه ده شپږم امام کور ته واورېځي سهل خراساني نمیږي خراسان نه یو صحابي راغللو کېنستلو مولا سره ریقي نمیږي مولا صحابي دی هغه د واقعا نقل کوي مولا سره جامع کوله جامع کې مولانا تقاضا شروع کړه مولا ته قیام ویلې نه کوي بني عباسو په خلاف پاڅېږي ویلې نه اقدام ویلې نه کوي مولا دوتی ملګری یاران نشته دي هغه دوتی مولا تاسو څخه په لکو کسان ودرېږي که ته قیام وکړي دا خبرې چې کله شروع شولې مولا غلام ته غږ وکړو چې غلام پاڅېږه لږ دا تنور د لرګي ورکې واچوه لږې بال که اور وکې ولګوه اور یې وکې ولګولو چې کله ښه تنور ګرم شو لمبې د ونخیږي سهل خراساني ته مولا مخ راوړو ته سهل خراساني لږ تنور تک ورکوشه کې نه ورکې رنګ یې تک زیړ شو مولا ته دی مولا مهربان شرنې ما عذاب رکوه ما تکلیف رکوه ما فایده نه غواړم مولا دی سوچ کولو که مولا مسمت عذاب رکوي تکلیف رکوي مولا ونه غلی شولو لږ ټایم تیر شو عامه څامه مولا یو بل صحابي دی هارون مکی نمیږي هغه رانوتلو نعلین ورسره لاسو کې دي چپلې داسې ګوتو کې نیولي دي رانوتو مولا څه کله سلام ورسره وشو احوال پرسې نه وشي مولا دوتی هارون لږ د تنور بال تنور کې کېنه تراپ ور واچوه چپلې و طرف ته وشله ټوپ یې وکړو تنور ته ورکوشولو کېنستو ورکې مولا مخ راوړول سهل خراساني ته جامع ډېره ګرمه جامه وسه شروع کړه خراسان کیسې خراسان خبرې خراسان حالات اقتصادي حالات مالی حالات شیاو حالات خراساني دی څه حیران هم داسې د بریښ لکه خراسان کې د زندګي رسره کوي دا شي جامع رسره وکړه شپږم امام ډېره جامه وشوه مولا جامه کولې مو توجه تنور طرف ته وه هغه نه وروسته زه کله جامه ډېره ښه وشوه هغه نه بعد مولا موتی څه سهل خراساني لږ تنور ته ویر شئ هارون پوښتنه وکړه چې کله تنور ته ویرغم سار مو نوچات کو پلتې ورکې والي وا خوندېدو مسک دلو مولا دوتی سهل خراساني صرف اندور رتوایا هارون مکی په شانتي به څو کسان خراسان کې وي چې زه پاڅېږم قیام وکړم مولا ته یې لاسونه ونیول المولا یو یا نشته ما دا حاله د نور به څه خیل ته وي مولا یو یا نشته دی کیسه دا دی قربان بشم دخ طرف ته مو تاسو کربلا بیایي دخ طرف ته مو تاسو عاشورا بیایي نن کچېرې ایران ټولې دنیا ته غویږه ویر کړي دی عالمي استکبار ته شکست ویر کړی دی نن ټرمپ صلح باندې مجبور کړی دی نن ټرمپ تاریخي پابندۍ ایران نه کو چې ته وایي شي وچاتې کړلې بلکې و چې ته یې دا مجبوری دی دا شکست دی ایدي واجه دا دی چې هغو خلکو کې دا بصیرات ورکې او کربلا وکې نه بعد ټولو نه زیاته قرباني که چیرې د امام جانشین باندې امام وارث باندې امام نائب باندې ویر کړله هغه ایران قوم ویر کړه یا رهبر نه ویر کړه یا امام خمینی باندې ویر کړله ایران نصرت پارا مولا مهدی جان باندې بلند صلوات محمد ما د طرز وکو قربان شم امام ته سیاهی لخکر نه لګیږي معرفت نه ډاک کسان څو کسان ورته لګیږي لخکر وی معرفت نه بصیرت نه خلی وی 15 کسانو سانه دی برابر که 15 کسان وی معرفت او بصیرت لري لخکرونه زیات دي مولانا بڅکله خور پښتنه کوله مولا جان لخکرو باندې لخکری رچی تو چوک نشلو
مولا جملې دی او ته کړي دي څه یو خو شته دی څه کله راشي څه کله حبیب بزرګوار کربلا ته راورسېدلو دوړې اوچاتې شول استقبال یې وشولو مولا بیا خور ته یوه جمله اندا وکړله څه خور یا تا به ویله چې تا لښکار نشته حبیب ملښکار دی رسېدلی دی کربلا ته مولا حبیب ته لښکر نه ما ویر کړله حبیب بزرګوار غوندې هستي وي بیا هغه لښکرو نه زیات دی یاد وساته دا ډېره مهمه اندیشان سره انداغه ابیس متوستنما وخستل ابیس ابن شبیب شاکری لسم ریزه و معرفات کسا عقیدات کسا بصیرات کسا لسم ریزه ده ابیس ده خپل و ملګری سره کربلا کې ویلاړو شوزب د نمیږي ای بچپنی ملګری لکه څنګه مولا سید او شهدا حبیب جان سره ورکولی نه مرګلو اندیشان سره کربلا کې ډیر مرګلی بچپن ولا شهیدون شوی دغه یو شوزب او یو ابیس نمی لیکلی دی بهر لیدای شوی ویلاړو لسم ریزه و قربانه کېدلی ابیس مخ راوړلو شوزب ته وا جمله وکړله او تی شوزب میدان ته خو څو قربانۍ خو ورکوو مولا باندې خو سرونه ورکوونکي دي خو یوه جمله درته کوم ابیس د ورته شوزب اول ته لاړ شه بیا به زه لاړ شم منطق یې وکسه منطق یې وکسه عرفان یې وکسه معرفات یې وکسه کله دا جمله ورته که شوزب مخ ورته راوړلو ته ابیس د ټکې د ویلې وکړو که اول زه لاړ شم یا ته شهیدېږي که اول ته لاړ شي بیا یا زه شهیدېږم دا اول دویم خور کې نه و تا څنګه کې راوبسلو شوزب ته ډېر معرفات نه ډک جواب یې کړو تی شوزب زهروزوی مظلوم حسین طرف ته اشاره وته وکړه دغه هستی خو وکسه کربلا ته ټولې هستی و نیستی سره راغلی دی دی ټوله خلخوانه راوستلي دی دی وریرونه راوستلي دي خوریونه راوستلي دي دی وړونه راوستلي دي دی خویاندیا راغلي دي دی وړه وړه بچي راوستلي دي دی دوستانو ملګري راوستلي دي دی ټول رشته دا ټولې خلخوانې سره راغلی دی دو بله سم ریزي هر چو غام بیله بیله وکسي دی د به یو درد بیله بیله میلو شي شوزب دا خبره مځکه وکتې ما ملګری څه کله تو جنازه لږ روشي مکه لږ دا درد وکسم دا زخم لږ وکسم ملګري غام لږ وکسم زه غواړم مولا سره د غام کې یو یوه زاره لږ شریک وګرځېږم بس اندارمان مه دی تو نه ورسته بیا شهید شم اولې تو جنازې لږ وژړم لږ زړه ته مې درد میلو شي مکه مولا سره خپله کاسه د غام کې شریک وګرځېږم یوه زاره دای منطق و قربان بشم اسو وړه کسان نه دي ای کربلا اصحاب نشوی پیژندای بیا به بنی هاشم چی ته وپیژندوی بنی هاشم نشوی پیژندای مولا خپل نږدې خلخوانه به څه وپیژندوی هغوی نه یوه هستی شهزاده قاسم علیه السلام وړه هستی نه دی قاسم معرفات اسان نه دی دغې خونې وړه غوټ برابر دي دا نظر ورته ونه کوي څه دی دیارلسو کالو هغه شپېږو میاشتو هغه پنځو کالو هو دلته یې شپېږو میاشتو بچی 100 ساله پیر و مرشد نه اوچات دی افضل دی دغې خونې کې د فضیلتو معیار عمر و سن و سال نه دی فضیلتو معیار خدای طرف نه دوی ته فضیلتونه ویر کړي دي دا عظیمه هستی مولا امام حسن مجتبی زوای څه کله دنیا ته راغلی دی 7 شعبان 48 هجری کې زه صرف دې لږ فضایل او مصایبو طرف تاسو ته توجه در کوم ویلي دغو شخصیاتو ذکر مو تاسو ډېر کم وورو که وورو صرف مصیبات دی وورو فضایل دې سره ویا نه وورو زه څو جملې درته لږې کوم تکلیف نه در کوم انشاءالله بیا م ورو مصایبو طرف ته بیایم خو نن تنګېږئ ځکه نن ځکه ما تنګې یوه جمله درته کوم د اول نه ذهن کې څه ونیسئ څه نورو شهداو نه زیات قاسم باندې وژاړئ ویلي چې چا پلار زنده وي هغه نه به پلاره وژاړي قاسم پلار نه و کربلا کې یتیم و شهزاده قاسم د ډېرې ژړا مستحقه هستی دی قربان مشم ډېر مستحق و د ژړا 48 هجری کې کله تولد شوی دی مور بزرګوار ام فروان نمیدله ایدي دوه روایتونه راغلي دي څه ام رباب بیبي سلام الله علیها خور و سکا خورې و ځینې روایتو کې راغلي څه نه آذربایجان بادشاه لور وه هغه یو زوی و کلو ته زوی و وفات شوی و بیا علماو نه غوښتل څه زندای کې هغوی ورته زنده نه شو کوی بیا ورته مولا مدینې نه راغلی دی زوی ورته زنده کړلو هغه نه بعد بادشاه ورته وویله خزانې خو د سره ډېرې دي خزانې خو نشم ډېر کوی دا راته وایي چې ډېر کوم بیا ورته وویله چې ما یوه ډېره ښکلې لور دی ډېره پاکه پکیزه دی هغه به تا ته زه تحفې کې هدیې کې ډېر کوم مولا ته ازدواج کې ویر کړله هغه بیبي نما وه بیبي رمله سلام الله علیها
چې کله مدینې ته راغله خدای اول لور ویر کړله یوه اول لور یې ویر کړه فروا نامه یې په کېږدوله ځکه د حسن مجتبی دغې کولې د مولا حسن مجتبی دغې کولې د قاسم بزرګوار مور نامه فروا وګرځېده فروا مور هغه نه وروسته بیا امام حسن انداز وای قاسم شوی د دنیا ته راغلی دی څه درو کولو امام حسن ته شهادت میلاو شوی دی تربیات حضرت قاسم علیه السلام مولا سید الشهدا لمنې کې کړی دی و شانتیزي نن دیوا جمعه ډېره دی تربیات مولا لمنې کې ورته میلاو شوی دی مولا باندې دوره ګران و چې مولا به ورته ویلی یا بنیا زویا قاسمه ورېره نه ورته نه دي ویلي نه یا بنیا ما شیرینه زویا قاسمه ډېر ونې ګران و لکه څنګه ابو طالب د پیغمبر تربیات کړی همدې شان سره مولا امام حسین د خپل ورېره تربیات وکړلو علوم یې ورته وښیل قرآني علوم یې ورته وښیل چې ته یتیمه احساس ویر نه کړلو چې به یې غوښتل مولا به ویر کول لکه څنګه سلوک و دستور مولا شهزاده علی اکبر علیه السلام څخه کول ماغه دستور یې څخه کول علی اکبر نه کام نه دی ګڼلی چې غوښتي دي لکه څنګه اکبر ته به حاضر اول اندیشون سبي خپل وريره قاسم ته ویر کول دی هدا پوری مینه ووسه چې مولا به کله مدینې نه بهار تللو ځان سبي علمدارا بتللو علی اکبر بیا بتللو حضرت قاسم علیهم السلام بیا بتلل اردرې به ځان سره بتلل سفر باندې به ځان سره روانول حسن قرائت چې بهترین قاری و دای مشهور د حضرت قاسم لکه څنګه حضرت علی اکبر علیه السلام په بری کې دي چې لحن داودی لرلو داودی لحن کې به قرآن تلاوت کولو خلق به مشهور کوي نشون قاسم خوشالحان قاری و مدینه مسجد کې به کله تلاوت کول خلق به مشهور شول سحر باندې پریوتلو وی لوړ بو تلاوت به اوریدلو د قاسم بزرګوار دور عظمت لري دغه او هستی دغه عظیمه هستی او کرم او سخاوت وتا خپل خلخوانین خاندان نه ملو شوی دی امام حسن مجتبی نه او ته جود او سخاوت ملو شوی دی کله وړو کې مور برو بسلو صحن ته بام باندې یا دیوالو باندې مرغې نوستې مور به ته خیال اوس کله لږ غوړ شولو به دوره کریم و دوره سخی و څه دو لوخو کې به دانې او بکې ګدولې مرغې برکوزېدلې آرې سبي به دي مرغې او ته دانې کې ګدولې کرامات یې داو کله څه مدینې نه هجرات کېدلو 28 ساغه باندې رجب باندې چې کله قافله وتله یی څه قاسم علیه السلام خپل تر محمد حنفیه ته ولڅ زه ته یو وصیت کوم ایمخونی کې دا وړي وړي پرندیر کوزیږي زه ته روزانه او بدانی کې ګدو مون ورسته بیا د پویر نه کی وړي وړي پرندیا نشوي پویر دوره مهربان دي بیا د ساوږي تګي پاتې نشي د تو باندې زسپرم او سخن کی دور شیرین سخن و څه د خپل نیکه مولا علی علیه السلام خطبه بیا لوستلې یغه کلام به خلکو ته بیان کول او خلکو ته حیران و داد به ور کولو عمر سات سیا میدان کی دور تیزی خبرې کړي دي څه عمر سات د 1,20,000 لخر سپاه سالار دی هغه خاموش کړي د میدان کې د جرأت او د شجاعت او د بهادری وا اغه الفاظ دا شی میدان کې ادا کړي چې غزه اردو ترجمه ته صرف کوم الفاظ دا شی ادا کو پیغمبر نہیں سبت پیغمبر ہوں عربی ترجمه دے صرف حیدر نہیں ابن حیدر کا نور نظر ہوں بار نبوت کا ایک نونہال ہوں خیر البشر میرے والد چچا خیر البشر نے میرے والد اور چچا کے بارے میں کیا عمدہ باتیں کی ہے رسول کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی کوم فضیلات سے مولا امام حسن امام حسین بیان شوے دے ورست اسی سے خدا و رسول کی نزدیک ہمارا جیسا پسندیدہ کوئی نہیں اصل مقام خدای متر کڑے دے جبریل پرستار ہمارا آئے نور ہمارے بارے میں ہے دے مولا امام حسن مجتبی یتیم زوی الفاظ دی ہمارا نور آسمانوں کی زینت یعنی آسمانوں تک زینات میں لو شوے دے ایمون نور واجینا زمین و آسمان اس سے روشن ہم اہل بیت رسول اللہ نے ہماری محبت خدا کی طرف سے واجب قرار دی ہے سید المرسلین کی نشانی ہوں نبوت کی انگوٹی کا نگین ہوں میں دا الفاظ دی شہزادہ قاسم علیہ السلام مکلا کا صلوات واسطے محمد و آل محمد تنگاو مډیر نه قربان مشوم تنګي ګوبانه محرم شپې وريزي دي اندا 10-15 منټ ځنه وخت کې ورسته مخ کې شي ان شاء الله ډیر حوصله سره مجلس کې کینو ان شاء الله تنگاو منا شجاعت و بہادری داوا څه هیبت حسنی و شجاعت حسینی وارث ګرځیدل وو
اندازې تاسو کوئ لکه څنګه هر چا خپل خپل واس و کربلا میدان کې اندیشان سره د حضرت قاسم علیه السلام خپل واس و فنون حربي خپل تر علمدار نه زده کړي وو علي اکبر علیه السلام کوم واس هغه عقاب نه ماوه اندیشان سره علمدار چې کوم واس هغه مرتجز نه ماوه حضرت قاسم ته کوم واس ملو شو هغه میمون نه ماوه مولا حسین کوم واس هغه ذوالجنان نه ماوه او خیمونه کسا حضرت قاسم علیه السلام څخه کله وتل دی بغیر د زغری نه بغیر د خول نه بغیر د ډال نه د یو واجه دا وڅ بهادرې دور ورکی وو بهادر و ډور ورکی نو د دی واجه وې ځنه روایتو کې شته دي چې بغیر د واس نه مخ کې لوړلو بغیر د واس نه یو واس موت ته اشاره وکړه چې مولا امام حسن جان کې تختول شه محمد بن اشعث د جوعدا ورور وو جوعدا د امام حسن قاتل وکولې وا ایمغه ورور محمد بن اشعث مولانا واس تختل هغه واس کربلا کې وسراو مولا طول حسن مقاسم زویا ور پوری واس نه د نس پروم څو پوری بابا واس د دښنه نه راوړې نه میدان ته اوسې ووتلو بغیر د واس نه حمله ور باندې وکړله محمد بن اشعث نه بابا ولا واس راوړلو کله خیمو ته راغللو مولا داد ورکړو چې آفرین مقاسم زویا تا باندې میدان ته چې کله ووتلو دښنه ته الفاظ انداز وکړل یا اعمل قلب یا عمر ابن سعد او زړه نړنده زړه د قسی القلب شوه د 1,20,000 فوج لخر کمانډر سره خبرې کوي یو وړو کې بچای حضرت قاسم د نمیږي دي ته ویل شي جرأت دي ته ویل شي شجاعت دي ته ویل شي بهادری اما تعرف ابا عبد الله ته متر چې ته پیژندې چې کومه هستی ده ته زړه نړوندې ته قسی القلب تا زړه خاتم شوه ده ته جهنمی ته نه پیژندې ته چوسه میدان تر وتلې یا جون د ابلیس الفاظ وتدا کو او د ابلیس لخکرا تاسو شیطان لخکار یو مو د رحمان لخکار یو تاسو موږ مقابله نشو کولای سکله میدان ته وتلوا ای ارزق څنګه یو نامي ګرامي پهلوان وو هغه ته سکله ولا مقابله ته ورز نشور وتل یو زویر او بسل متواصل جهنم کو بل زوی و زمانه متواصل جهنم کړل عمر سات په غور وتوکړل چې یو وړو کې بچای وروتل دی اته زمانه ته تیخ کړل واصل جهنم کړل ویلې نو وروزي سکله وروتل خپل سو کسانو سره سونو کسانو سره مقابله کوله سکله دغد حسن مجتبی یتیم زوی سره میدان ته وروتلو سکله گزار ور باندې وکړلو لکه څنګه مرحب میدان کې مولا دعا پڑا کا کڑے اندیشوں سے دعا پڑا کا کڑلو میدان نہ واپس روغلا دا مجبور نو قربان دشم دا مامور کسانو دا باطن دا کربلا ده ایدوی وړو بچو کام عمر وسا شجاعت داده مقابله چو کچھ نشی کوله بیا با دا علمدار کم مقام وزدارو بیا با دا مولا حسین کم مقامو ایواوری زیده کاسی مور بزرگواری خوب ولی دلو بیا خوب راوڑلو بیان اکڑلو ولیو بی بی ته بیان کړلو ولیو بی بی به ورور ته بیان کړلو او ته دې څه وندي هر او تروغله او ته څه ورمنی مو یو خوب ولیدلو بیګ ډیره پریشان کړیو ته څه خوب د ولیدلو څه خوب د قسم یو باغ کې یم هغه باغ کې ګلان دي خو یو ډیر خپل ګل ورکی و ډیر تک سور ګل ډیر مخاخ شولو ګل ته ورنږدې شو مې لزیله ګرول وړوم سکله مرشو کولو باد راغلو اګولی و غرزولو گل سی ویر غللم سوچاتی کم بود دورا تیش ولو چه گلی میدان کی ورژ ولو پانی شولو او چه کلم پانو تسترگی غڑولی وملی دلو زهراز وی مظلوم حسین وی لوڑ ده ایوائی و پانی ده بیل ارطولوی سینی سی دی لگوی او ته ای ورمنی دا خوب خو لگر تا بیان که چه تعبیری که دایشی ورمن ولیو بی بی راغللا ورور حسین ته وندیاری خوب بیان کرلو مولا ته قاسم کربلا کی شهادت تعبیر وخیلو میدان کربلا بوی قاسم شهادت بوی جنازه بی پانی کیگی خو خوری فصبر کما صبر اولو العزم خوری پام کا وندیاری ته تعبیر بیان نکی ازدارو لسم شپاوا
مولا صحابونه امتحان واخستلو نمی بیان کولی یی څه قاسم به بار بار ټوټکه او کیس کېدلو څه اوس به ما نه ماخلی اوس به ما نه ماخلی کله نه ما نشو بیان مولا ته پوڅېدلو مولا لیست کې ما نه ما نشته شهدا لیست کې مولا وال امتحان ته نه داسې خلی ما قاسم زویا دوره راته وایم مارګ د تو ته څه بریخي مولا که تو نه قربانې وي ما ته د بګینو نه ډېر خوږ بریخي مولا څټه جمله او ته عجیبه وکړله پکار دی مولا او ته ویلي به د اوسیتونه ما او کې شته دی خو مولا ډېره عجیبه جمله او ته وکړله مولا د وتي ما قاسمه زویې تو نه ما خو خود شته دی چې شپېږو میاشتو ازغاره ورکې شته دی قاسم باندې دا ټکې دوره باد ولګېدلو مولا نه یې پوښتنه وکړله مولا ظالمان دوره کسي دي خیمو ته به راشي ظالمان به خیمو نه حمله وکړي زه به یوه جمله ورته وکړم شهزاده قاسم ته څه ته خو ډېر ارمان و څه ظالمان خیمو ته نه راشي خو شکر دی چې لسم مازدیګر باندې زندان وې قاسمه که تو لسم مازدیګر باندې خیمې لیدلې وې نجات کشته ته اور لګېدلی و وړې بلبلې لمنې سې ګلان ورپسې وو کربلا کې به منډې ویلې وې لبې څه ما ته لږ د نجاف روضه وښیوئ اجرکم الله زدارو څه کله مولا امتحان واخیستلو ډېر ورو ورو مزل به کوو زدارو ما درته یوه جمله کړې دی ورو ورو ژړا کوئ کرارې کرارې سه زمنې امام یا ډېر جوړولی دی قاسم شهادت مولا زیارت ناحیه کې جمله کړې دی خدایه د قاسم قاتل باندې لعنت وکړي یی څه کله امتحان واخیستلی شو یی څه کله بني هاشم راووتل ایوځي کې قاسم آوې لوړ دی اکبر آوې لوړ دی علمدار آوې لوړ دی اکبر د ککو عباس دی ای عباس ککو سبا به ټولو نه اول قرباني زه ویر کوم میدان ته به اول زه څوم ته ما څه ویلې ته د ما د بابا د زړه زور یې ملې طاقت یې ورته نه اکبر ته اول نشي تللی ته شهزاده یې زه مور بابا ته تو بابا ته غلامۍ کې ویر کړی یم اول به میدان ته زه څم قرباني به زه پیش کوم ای چې دی مانس کې قاسم ویلوړ و مانس کې وا جمله ورته وکړله ورته یې عباس کاکا ما ته څه میدان ته ویلې چې ته ایما تره د ملې زورې ما شهزاده اکبر چې ویلې هغه وجنې ما تره نظیر کمیدای شي زه یتیم یم ایما بابا نشته دی اول به زه لوړ شم میدان ته اول قرباني به زه پیش کم زدارو دا جمله څه کله مولا حسین خیمې کې واورېدله بیړې سره ووتلو قاسم نه غوېږه تاو کړله ورته یې ما قاسمه زویه ای تو بابا زه یم ته یتیم نه یې ته ما د حسن مجتبی ناخ کوي تو ته چېرته اجازه در کوی شم لسم ورځه وه یی څه قاسم به بار بار مولا ته راتللو مولا به اجازات نه ورکولو اخري څه کله خیمې ته لاړلو سارې زنګنو کې یخې دی مور د ورته یې زویه ویلې خفه یې تره د اجازات نه رکوي ورته یې قاسمه زویه یوه خبره مه په زړه شوله کله د بابا شهیدېدلو ای تو مټ باندې یو تویز تړلی دی لږ یې خلاص کا بابا ته یې یوسه ازادارو تویز کې چې لیکلي وو څه کله یې بابا ته راوړلو تویز یې خلاص کړلو مولا امام حسن یوه جمله ورته لیکلې وه وروره حسینه لسم ورځه به وي ډېره سخته ورځه به وي هر چوک به تانې قربانۍ پیش کی بیا یې ما یتیم زوی قربانۍ قبوله کا اجرکم الله زدارو مولا څه کله وصیت پړاو کړلو قاسم نه زدارو مولا دوا ور بیهوشه شوی دی قاسم شهادت باندې مولا قاسم نه غوېږه تاو کړله فجعل یبکیان حتی غشی علیهما د روایت جملې دي هر دواړه دوره وشوړېدل قاسمه بیهوشه شولو مولا یا بیهوشه شولو مولا اکبر جنازې نه بیهوشه نه دی شوی مولا د وړوکي اصغر جنازې نه بیهوشه نه دی شوی مولا د عباس جنازې نه بیهوشه نه دی شوی مولا د قاسم تلو نه بیهوشه وګرځېدلو ازادارو مولا خیمې ته واستولو بیبیانو ته تبرکاتو صندوق خلاص کړلو کله زیورات ور باندې چول ازادارو یې لف على راسه عمامه الحسن مولا څه وکړل امام حسن مجتبی امام ایثار نیونی ویله
ابو کبای ور باندې واچوله. عزادارو خیمو کې عجیبه منظر دی. جمله ده ته کوم ځای نه کوي عزادارو، معرفت جمله ده. هیڅ خیمو کې چار چپیر قاسم نه چار چپیر بیبیانی ویلوړې وي، کلاکه کلاکه ژړای کوله. عزادارو ویلې شوړېدلې ځنه بیبیانې به دې دپاره شوړېدلې څه قاسم ته به شوړېدلې. قاسمه ای مور خو د ارمان و څه کاش کې قاسم ملک واده کړی وی. او ځنه بیبیانې به ځکه ورته شوړېدلې وي. قاسم یې څه کله ولیدلو دوره وړوکی دی، ابا کبا د ورباندې نه رسي، لباس د ورباندې نه رسي. قاسم ته به شوړېدلې وي، قاسمه ډېر وړوکی یې. مولا یو دستور ور باندې وکړلو، اما ما یې دوه طرفه خلاصه کړله ور باندې. مکه دیخنه وایي ودګنای راغلی دی، لږ رحم ور باندې وکړي. مولا حجاب ور باندې وکړلو، مکه دیخنې نظیر نه کړي. عزادارو یو دریم دستور یا ور باندې وکړلو. مولا څه وکړل؟ ای قاسم ګریوان یې وشلولو. عزادارو غوړه ورته وشلوله. ویلې عزادارو د عربو کې دستور دی، کوم کس غوړه شلیدلې وي هغه د یتیمۍ علامات وي. مولا غختل دیخنو ته وی یا ظلمانو ای ما قاسم یتیم د رحم په وکوی. لسونه ور باندې وړول. عزادارو یې څه کله قاسم خیمونه روتلو، سترګو نه یې غوټې غوټې اوښکې روانې شوي دي، په ژړا شوی دی. خو دا ژړا یې څه شي دپاره وه؟ ای قاسم معرفت لږ وکسوی. عزادارو قاسم جملې ادا کړلې، ان تنکروني فانا ابن الحسن. آدخنو کچیرې ما نه پېژندوی، زه د حسن مجتبی زویم، زه د حسن مجتبی زویم. سبط النبی المصطفى المعتمن، هغې برګزیده هستی، هغه امین پیغمبر المسیح حسن مجتبی زویم زه. آدخنو تاسو نن شی کړي دي، هذا الحسین کل اسیر المرتهن. دا زهرا زوی حسین تاسو قیدي کړی دی. عجیبه جملې ورته وکړلې. نن کربلا کې تاسو رجم شوي وي، مظلوم کربلا مو اسیر کړی دی، محصور م کړی دی، قیدي حالات کې م کړی دی. تاسو هغه خال کې وي اوناسون تاسو هغه خال کې وي څه تاسو خدای رحمت نه ډېر وریایي وي. عزادارو قاسم څه کله مولا ته اخري خویږه ویر کړله، مزال یې شروع کړلو، میدان ته لاړلو، ډېر جنانه وجنګېدلو. خو یو داسې وخت راغللو عزادارو ډېر کسان یې واصلې جهنم کړل. څه قاسم وشه زین باندې نشي پته کېدلی. کله زین نه ځمکې ته راغللو، یوه جمله یې وکړله، یا عما ادرکني، ته را لږې ما مدد ته راورسېږي. عزادارو مولا څه و شهید مدد ته ورغلی دی، مزال یې یو خیل ته و. اما څه کله د قاسم په منډې ووتلو، هېڅ مولا داسې مزال کولو لکه یو عقاب ښکار پسې چې ډېر تیزۍ سه ورغللو. خو مولا څه رسېدلو. عزادارو جمله ډېر عجیبه دی، زړونه د پرې کوي. یې څه مشرق ولا وسان مغرب طرف ته شول، ای مغرب ولا وسان مشرق طرف ته شول. ای قاسم جنازه وسانو مانځه پانی شولا. قاسم څه کله آس باندې و قاسم نمیدلو، کله ځمکې ته راغللو وشه قاسم نه دی تقسیم شوی دی. وزایه قاسم جنازې نه غږونه کېدل. عزادارو دوی جنازې کربلا کې پیمالي شوي دي. یوه د مولا حسین جنازه وه، یوه د قاسم جنازه وه. خو مولا حسین نه ډېر مظلوم دی. ویلې امام حسین جنازه شهادت نه بعد پیماله شوي دي. عزادارو ای قاسم جنازه زنده پیماله شولا. عزادارو دو جنازو سی مولا با ګرځوله کربلا کې. ایوا د عباس وړمندونه وو، عباس جنازه وه، مولا با کې ټوله کړله. ایوا د قاسم پاڼي ته نه وه. مولا څه کله جنازه را واخیستله، سینې سې ولګوله، کلی باندې کېږدوله. عزادارو مولا څه کله قاسم جنازه خیمو ته راوړله. اخري جملې درته کوم، مولا د قاسم جنازه اکبر جنازې څنګ ته کېږدوله. مولا یو دستور ورسره وکړلو، قاسم د اکبر جنازې مانځه څملستلو. عزادارو یو لاسی قاسم نه یخې دی، بل لاسی اکبر نه یخې دی. سارې آس کړلو، خدایا نن حسین غریب شولو.
مولا سترګې وغړولې ټولې بیبیانې شته دي خو د قاسم مور د نه بریښي غاږ یې وکړلو فضا بیبي لږه د قاسم مور خبره کا عزادارو څه کله خیمې ته راغلله عجیبه منظر یې ولیدلو قاسم مور سجدې کې سار یخی دی خدایه شکر دی ایما قربانۍ قبوله شوله قاسم مور ووتله یی څه مولا د وندیارې ته یې وندیارې ایزوي جنازه مه درته راوړې دی مور یې یوه جمله وکړله اخري جمله درته کوم معرفات نه ډکه جمله دی مولا ته یوه دی څه لږ بادشاه ته ویه لږ یې قاسم وینو سررنګین خط موته راکي لگے قاسم وینو سر رنگین خط موتا روکی عزادارو مولا څه وکړل ای قاسم خط یې راوبسلو ورمنې ته یې ویر کړلو بیبي څه وکړل ای قاسم وینو سر رنگین خط یې ټیکري کې ګانډه کړلو کله قافله کوفې ته لاړه خط یې ځان څه کوفې ته شام ته یوړلو کله قید نه واپس راغلله مدینې ته قافله راتلله معرفات جمله دی عزادارو یی څه ای قاسم بشیر ته دی اول مو خونې ته ما بیایا نورې بیبیانې خونې ته بوزه اول مو جنت البقی ته ورسوه عزادارو قاسم مور یې څه وکړله جنت البقی ته یې بوتلله راغلله ای قاسم مور راغلله حسن مجتبی قبر نه ودرېدله ټیکره یې خلاص کړلو ای قاسم خط یې راوبسلو ای حسن قبر نه واچولو ودرېدله یوه جمله یې ورته وکړله ما حسن مجتبی مولا زوی مه درته کربلا کې واده کړلو زوی مدد واده کړلو ای واده ناخه مې راوړی دی سرې جامې واخله یو فریاد وکړو یوه مظلومه